الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه ماجد علي او تاسو ګورئ swatnews.com. مینوالو څنګه چې تاسو د شاته اینه بیګا چې د اسلام آباد کې په ناحقه کم کسان نیول شوي دي د پی ټي آی د هغې په حق کې دا کسان راوتي دي د عمران خان په اواز باندې او یو پوره عمله احتجاج کوي په مدین کې. نو راځئ د دې نور کسانو سره به هم خبرې کوو او دوی د احتجاج کوم مظاهره چې دا به هم تاسو ته ښایو. راځئ زموږ څنګه چې تاسو ته پته ده چې بیګا زموږ د یوت کنونشن باندې د بدماشانو د غلو ډاکوانو حمله وکړه او زموږ خویندې او د هغوی سره چې کوم ځوانان راغلي وو د هغو بېعزتیانې وکړې. هر ټایم په ټي وي باندې دوی ناستې چې موږ جمهوریت په سر خلک یو. دا کم جمهوریت دی؟ په اسلام کې دی که په پاکستان کې دی که په څه کې دی چې ته رازده په پرامن جلوس باندې ته حمله کوه. دې غل ته موږ دا وایو ته غلی، ستا پلار هم غلو او ستا رور هم غل دی. زه ستاسو ډېر زیات مشکور یم چې تاسو په 11 بجې باندې خبر شوي او دومره کسان د 11 بجو نه بعد صرف په SMS باندې راغونډ شوي یئ. زه ستاسو ډېره زیاته شکریه ادا کوم. مونږ په تقریر کې واضح کړو، مونږ ته زموږ لیډر عمران خان ویلي چې یاره تاسو به په 2 تاریخ باندې راوځئ او د دې کرپټ نظام خلاف به تاسو زموږ سره جهاد کوئ. مونږ بیګا چې کوم کنونشن په اسلام آباد کې په هغه پرامنه کنونشن باندې دې ګلو بټو دې رزیلانو دې د کرپشن بادشاهانو چې دغه وکړو د حمله وکړه او هغه کنونشن یې زموږ ګډوډ کړو. مونږ ته زموږ لیډر دا خبره کړې چې تاسو به سبا خامخا د دې خلاف احتجاج کوئ او موږ د دې په باره کې ښه پرامن احتجاج خپل ریکارډ کړو چې زموږ لیډر داسې ونه وایي چې یاره ما خپل ورکر ته خبره کړوه او هغه پوره نه شوه. د دې نه علاوه په 2 تاریخ به ستاسو د دې په باره کې څه شی په 2 تاریخ به انشاءالله څنګه چې ما ته ووایي چې څوک پی ټي آی والا دی څوک نظریاتي سړی دی هغه به د دې غلا او د دې کرپشن خلاف د پاکستان د بقا لپاره او د دې ملک د بچو د بقا لپاره به انشاءالله اسلام آباد ته موږ انشاءالله अगर गिरफ्तार कारकुनान रिहा नहीं हुए तो हम भी गिरफ्तारी देंगे, लेकिन उसके पास इतने लोग नहीं है, उसके पास इतने लोग नहीं है, इतनी जेलें भी नहीं है कि 10 लाख और 20 लाख लोगों को वो जेल में बंद कर देंगे. इंशाल्लाह अगर फिर कर भी ले गिरफ्तार तो ये हमारे लिए एक अच्छा मिशन होगा कि हम PTI के लिए और अपने मुल्क के लिए गिरफ्तार हुए हैं, चाहे हमें फांसी पर क्यों न लटकाया जाए. दीगर पार्टी को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि दीगर पार्टियों में भी बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं. मैं उन लोगों को अपील करता हूँ, मैं पाकिस्तान के 20 करोड़ आवाम को अपील करता हूँ कि आइए और हमारी इस धरने में शिरकत करें ताकि इस करप्शन से हमें निजात मिल जाए.